چې دا خو منافقانو او دی خو خپل ایمان پټ دا خپل کفر به پټ ساتو نو خپل کفر به دی نه ښکارا کوو نو څنګه به دی خلکو ته کوم دا خبره کوله نو دې کې موږ دا خبره وکړه چې کم کمزوري مسلمان بو یا داسې مسلمان بو چې هغه به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبره نه کوله یا داسې مسلمان بو چې دا غنه بدی په هغه ټیم باندې یره نه کېدله کنه د حضرت عمر رضی الله په مخ کې بدی ګف نشو کولی هغه واقعیا د يهودي او د منافق هغه د دوړو مسله رااله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخکار کافر په حق کې فیصله وکړه او دا بل هم کافر خو د اخکار ځان مسلمان ظاهر او مسلمان ما نبی علیه الصلاۃ والسلام د حق فیصله د کافر په حق کې وکړه نو دی راغی د زړه کې سوچو د حضرت عمر رضی الله طبيعت نه سخت د کافرانو ډیر بد شي نو زم دته به دا خبره وکم نو دی به زما په حق کې فیصله وکړي ځکه چې زه ټیک ته چې په زړه کې منافق هم کافر یم خو په خله باندې خو مسلمان هم حضرت عمر ته خدا پته نشته چې دا کافر دی کنه نو هغه به د مسلمانانو سیټ کې زما سیټ به وکړي نو چې کله دا دواړه لاړل او حضرت عمر رضی الله فیصله وړله نو د اخکار کافر حضرت عمر رضی الله عنه توی چې امیر المؤمنین زمون د دین وړاندې نبی علیه السلام فیصله کړې ده نو هغه ورته وی فیصله د چا په حق کې کړې ده د زما په حق کې کړې د اخکار کافر په حق کې نبی علیه السلام فیصله کړو حضرت عمر رضی الله عنه زر اعظم تاسو فیصله کوم لړه د کور نه تور راوړه او تور چې کوم دوی چته کړه او د اخکار جزان مسلمان ظاهر او د منافق چې کوم دله دا سټ کو په خو کې وته وګورځو ابي یو فرمایل وی چې کوم سړی د نبی علیه السلام په فیصله باندې راضي نه وي او د نبی علیه السلام د فیصله د پاسه په عمر فیصله کوي نو عمر به داغه فیصله په توره باندې کوي نو دی خو به دغه صحابه په منځ کې چې کوم دی دغه په مخ کې به خبره نشو کولی خو چې کوم کمزوري مسلمانان بو دی به یره نه کېدله نو دی به دغه په مخ کې دا خبره وکړه چې دا مسلمانان خو بیوقوفان دي دا مؤمنان نو چې هغه به کنه نبی علیه السلام ته بعضی وختونو کې خبره راورسوله نو نبی علیه السلام به دوی راوغوښتل نو دی به ورته چې د الله پیغمبر مو خود سینې دی موږ څه غپ لګاو نو خبره کې به تعویلات وکړه خبره به خپل دی په لګړه او ځان به کوم دی په چالاکه باندې خلاص کو نو دا غټ چې کوم دی دا یو قبیح عادت په منافقانو کې دا ومو چې یو طرف ته د نبی علیه السلام په مجلس کې کېناستل او چې کله خپل بلال الخلق بوته چې د صحابه په شان دي ایمان راوړه نو دی به صحابه کرام بیوقوفان دي او دې ظالمانو به صحابه ته بیوقوفان په سبان دی وي په دې وجه به د بیوقوف وي چې صحابیو په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو نو هغه صحابي به بیا د نبی علیه السلام نه جدا کېدو په یو حال به نه جدا کېدو کو هر قسمه سخته او پیراله د نبی علیه السلام د لپاره بیا خپل سر ورکولو ته تیارو د نبی علیه السلام د لپاره خپل خاندان پر خودلو ته تیارو د نبی علیه السلام د لپاره د خپل مور او د خپل پلار دغه سر وهلو ته تیارو